أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. سورة النمل 31 نمبر آیات. په دې 31 نمبر آیات کې د سليمان عليه السلام د خط مضمون ذکر کیږي چې کومه بلقیس ته لیکلو. نو په دې خط کې اولنۍ بسم الله شول او دویم دغه مضمون د چې الله تعالی علی واتونی مسلمین. د خط خلاصه دا د تاسو به تکبر نه کوي په ما باندې ځان مره باندې غاټ نه غنئ واتونی مسلمین او راشه ماته مسلمانان. نو چونکه بسم الله کې خدای الله تعالی توحید مکمل موجود، توحید په الاستعانات، توحید په صفات دغه کې موجود. نو داغه دعوت دعوت منلو د پاره نبی سليمان عليه السلام ورته وی چې تاسو به ځان په مامانه اوچت نه غنئ. څه مطلب؟ زما خبره به تاسو منئ او چې کوم زما خبره ومنل نو واتونی مسلمین ما ته راځي مسلمانان ټول نظام په منئ. یوازې یو خبره نه ټول نظام په منئ. نګوي چې توحید شو، دویمه خبره کې توحید منل شو او دریم کې ټول نظام او ټول دین قبلول شو. نو دغه نه د دې خط ذکر کولو نو وروسته دا مسله معلومه شوله چې په اسلام کې د خط یو لوی مقام او لوی حیثیت دی. دا غي خپل مسنون طریقه ده. هغه مسنون طریقه سنت طریقه ده چې په سر کې بسم الله او د بسم الله نو وروسته د خط لګون کې نوم چاته چې لګل کېږي د هغه نوم دا غینه بعد کم مضمون چې دا غته لیکین دغه مضمون به ولي کې چې بالکل شارټ کټ الفاظ چې کوم مقصودی مضمون د جګړې لپاره وګدي جملې استعمال نشي، قصه وګد نشي او دومره لړن الفاظ هم نه چې جمله به مکمل نشي، مقصد به پوره نشي. دسي هم دا د خط خلاصه شو. قالت نو دی خزی ویل یا ایها الملأ ای سرداران افتونی جواب را کې مال فی امر بکار زما کې ما كنت قاطعه زنیم کون کی امرن د یو کار حتی تشهدون در دې تاسو حاضر شئ. د غزنانه بلقیس چې کله خط ولوستو خط باندې خو پوه شو، لیکن دې ځکه کې سوالات دا چې خط په کومه ژبه کې لیکل شو. دومره معلومه را چې سليمان عليه السلام په خپل معنی عربي سړی نه دی، عربي ژبه والا نه دی، خو خط لیکل دی. نو خط په کومه ژبه کې لیکل دی؟ دې معنی تفسیر قرطبي ډېر تحقیقي بحث کړی دی. دا وایي ممکنه ده چې بلقیس په خپل معنی عربي خزوه، د یمن اوسیدونکو عربي و، هغه من په هغه د عربي باندې پوهیدل خو یقیني خبره معلومه خبره ده. لیکن دا احتمال هم لري چې سليمان عليه السلام د مرغان او زناور په جبه پوهیدو، نو ممکن ده چې په عربي باندې هم پوهیدو. عربي دومره اسلامي او بهترین جبه ده، دومره لوی مقام متحصل دی، د جنتیانو زبان دی او سليمان عليه السلام د الله پیغمبر دی، په هر جبه پوهیږي. په عربي به څنګه پوهیدل؟ په عربي به پوهیدو. نو خاطر په عربي کې لیکل یو لګلې وي، یو احتمال داش. دویم کې احتمال دام کې دی چې سليمان عليه السلام په خپل جبه کې لیکل او دغه بلقیس سره ترجمان ورسره ترجمان په ذریعہ باندې معلوم کړي. دا ممکن ده، لیکن مده ځکه کې د صحیح قوي صریح دلیل نشته د خط په کومه جبه کې لیکتي، بس وجبه کې لیکو. دا زنانه چې په خط باندې پوښ ول دا غینه بعد خپل د شورا د حکومتي کم شورا ارکان چې وغیرہ وختل. د دې ارکان مبارک تاریخ لیکلي دي چې دغه ارکان د شورا چې کم دینو دا 313 کسانو، 314 ارکان د شورا او هر رکن د شورا چې کم دینو دا د 10000 کسانو مشري کوله. برابر طریقه باندې ډېر غټ تعداد جوړیږي. دغه مشران راوغتل مشورې ته واخیسته. د دې نو مسله دا معلومیږي چې څومره حکومتونه څومره نظامونه چلیږي، نو بقا د جدید لپاره د شورا یو سیستم موجودي. د شورا خپل افراد او ارکان د غیر سره مشوره واخلي او دغه نظام د مخکې روان دي. دغه زمانہ کې د قائم نبی علیہ السلام هم شورا ته ډیر زیات اهمیت ورکړی دی. الله تعالی هم نبی علیہ السلام ته ویل سره د نبی علیہ السلام ته وحی کېدله به متول جو شاورهم فی الامر. صحابه کرامو سره خپل کارونو کې مشوره کې شریک کوه. د دې فائدہ دا چې دا غوي مشوره ته واوري نو یو فائدہ به حاصل شي او د هغوی زړونه به هم ته وګټي. هغه بس دا کار باندې بیا مطمئن همي تاسو به د کار باندې به راضي. که مشوره وسره کې خپل سر باندې لګیا شي کې دې چې د خلک ناراضه شي چې واځي دې پریدي، نو مشوره ډېر بنیادی شی دی او دا مسله د زګین نه ثابتي.
نو دې زنانه خپل د شورا ارکان راوغتل واغې ته ویل چې ایها الملأ ای سرداران افتوني جواب را کې مال فی امر زما بکار کی کار څه کار دی کار دا چې سليمان علیه السلام له څه جواب ورکړ اگر توحید پیغام را لګل دي چې دا خبره و منئ مسلمانان ما تراشي تکبر چې ګوره ونه کوي نو اوس د دې جواب څه کار دی آیا سليمان علیه السلام په واقعي پیغمبري کې نه وي دویمه دا ده چې قوت په سمره مقابله وسره ممکن ده که ممکن نه ده من کومه طریقه اختیار کو چې مت زیاته فائدہ وشي نقصان ونش هغه لپاره مشوره پکار ده نو ویل ما كنت نمز قاطعه كون کی امرند یو کار حتی تشهدون تر دې تاسو گواهی حاضر شي لاغوی زرونه وګټل لاغوی ته یو اهمیت او عزت ولا ورکه چې ګور تاسو زما د شورا خلګي تاسو د مرزي نه بغیر یو کار کولې نشم نه کو قالوا نحوي ويل نحن اول قوه من خاوند طاقت یو اول باس شدید او خاوندان د جنگ سخت جنگ کولې شو والامر الیک او کار تا والده کار تا تسپارل شوی دی فانظری تبخفل وګوره ماذا تأمرين څه حکم کې ته مونږ ته څه اختیار څه حکم راته کې نو دې خلکو خط تحقیقات وکړل دي مشاورینو معلومات وکړل تر دې حد پورې سليمان عليه السلام معلومات یا مخکې نه حاصل کړي دي مشهور دي یا دې حد نه بعد معلومات حاصل کړي دي دا غینه بعد دې زنانه ته مشوره ورکړل چې مشوره زمنګ دا د بس ستا اختیار دې مونږ ټول کار ته حواله کړی دي کله جنگ کول ضرورت شنه مونږ جنگ هم کولای شو طاقت لرو صرف ساده حکم په انتظار باندې دا خبره دی وزرانو په دې وجه باندې وکړه دي شورا ارکانو چې مشوره د اخیستل شوی د وخت ته عزت ورکړل شوی د چې تاسو د مشورې نه بغیر یو کار نشم کولای نو دوی لکه خبره وکړه چې جنگي او که مقابله یو که هر څه چې مونږ کلک ولاړ تاسو سره ملګری یو صرف ساده حکم په انتظار باندې یو نو چې کله د څه وش ولا قال د زنانه ویل ان الملوک یقینا بادشاہان اذا دخلوا قريه هر کله داخل شي یو کلی ته افسدوها نورانک کلی ورانول د سید د هغه کم ترقیاتی منصبی دي ناکام شي کم نه تجارت او کم د سہولیات سلسله د خراب شي جنگونو سره د خپل ختميږي ناکام کیږي اقتصادي صفر کیږي او دویم دا چې وجعلوا دی ګرځي عزت اهلها عزت من اهل دې کړو ذلتن الذلیله کم چې پکې درانه قیمتي خلک دي نو د هغه د غلامان جوړور د پاره مسلسل ذلیل کیږي کمزوري کول کیږي چې د پاره مقابله ونه کی وکذالک يفعلون دغه شاند کې د بادشاہان د سکی نو د زنانه خپل مشوره شو خپل رائے ورکړل ډېر د خيارتیا رائے ورکړل د دې آیات نه دا مسله هم ثابتېږي معلومیږي په حواله د تفسیر اصل کلام چې د مشورې نه ورسته مشوره اخیستون کې بده معنی مکلف نه دی چې خامخه د خلکو مشوره دی واوري او باقي دی پورا عمل وکي خپل رائے اظهار دیونه کی بلکې مشوره اخیستون کې کولای شي چې مشورې واوري دغه نه بعد خپل رائے نافذ کی او هغه صورت کې چې کړه د مشورې ورکوونکو رائے کمزور یو غلط او چې کړه د خپل رائے نافذ نه د مشورې کوم مشوره چې غلطه دی واوریدله هغه پوره تفصیل او تفصیلی دلایل سره بغیر رد کی چې د مشوره موږ ځکه نشو عملي کولای کوم مشوره تاسو راکړه به عمل نشو کولای ځکه چې دا نقصانات پکې دي نو پوره تفصیلی دلایل سره بغیر رد کی دغه نه بعد خپل مشوره قائم کی او دا بده کې دا مشوره اخیستون کې بده باندې مکلف نه ده چې خامخ خپل رائے پرې دا او مشوره کې هر څه چې د قسم د غلطه ده وایي قبول د سینه بلکې مشورې اخیستون کې د په حال په هم به اختیار سره شته دي چې د خپل کوي او مشاورین خبره اوري زنانه ورته ویل چې جنگ شروع شي او د سليمان عليه السلام عام بادشاہي موږ هم بادشاہان یو نو په دې صورتونو کې یو خود مخالف وینو قوت معلوم نه ده چې څومره قوت دی موږ خپل قوت خبره کوو چې موږ سره لخرې دي قوتونه دي خو موږ چې چا سره جنگ کول غواړو د هغه د قوت اندازه موږ نه لګوري او په جنگونو کې ضروری ده چې تکر جنگ کول غواړي د چا سره جنگ کې د خپل قوت اندازه خو ته شته دي لیکن د مخالف قوت به موږ ګوري چې زمونږ د قوت سره اندازه څومره ده توازن یې څومره مقدار کې دی نو یو خبره بداش دویمه دا چې بادشاہان هم دغه سې کوي چې کله به یو ځای باندې قابض کیږي او یو ځای نسی د غزګینی ترقیاتي څومره منصبیت چې دغه ټولي خرابې ناکام کوي او دغه نه بعد د غزګینی کم درون خلک دي عزتمن قیمتي خلک دي هغه ذلیل شي جیلونو ته ورزول شي سزاګانې ته ملاوي او مسلسل کړهول کېږي رنځول کېږي تاوانې کول کېږي چې بیا آینده وختونو کې د زما خلاف आवाज پورته نه کی دي لپاره
او بادشاہان ټول مرله دغه شان کوي. زنانه ویل چې د بلقیس ویل جنگ حل نه دی، جنگ طریقه د ځکه کې مناسب نه ده. اول دا سړی معلومول چې څوک قوت یې څومره دی، آیا دا پیسو باندې راضي کیږي که نه راضي کیږي، دا واقعي پیغمبر دی که عام بادشاه دی. د مقصد صرف خلک غلامان کول دي او ریاستونه نیول دي که نه اسلامي نظام قایمول دي. چې کله دا راز معلوم شي د هغې نه بعد موږ فیصله کوو چې وسو. نو بیا هغې نه بعد یې ویل واني مرسلة الیهم، یقینا زه لیږونکی یم دوی ته بهدیة یو تحفه، فناظرة بیا کتونکی یم بما یرجع المرسلون چې څه جواب راوړي بیرته لیږلی شوي کسان. دې زنانه خپله رایې دا ناپیسه کړله چې د ټولو اول جنګونو منګونو خبرې نه کوو، داسې کار کوو چې دې سلیمان علیه السلام ته یو تحفه لیږو. تحفه هم چې ولېږله د هغې نه بعد موږ ګورو چې دا کم کسان موږ لېږلي دي واپس ته جواب راوړي چې سلیمان علیه السلام دنیا سره محبت څومره دی، د ریاستونو د وطنونو د نیولو څومره شوقي دی، او که نه د دې نه علاوه دا د الله پیغمبر دی او اسلامي نظام قایمول غواړي او خلکو ته د الله تعالی حق پیغام رسول غواړي. نو که پیغمبر یې نو جنګونه حل نه دی، او که دنیاوي خلک یې پیسو باندې به راضي شي، په لالچ باندې به راضي شي، او که د دنیاوي خلکو سره جنګ وشي نو هم دومره ګرانه خبره نه ده، خو د پیغمبرانو سره ډغرې وخل ممکن نه دي، ګران کار دی. نو بس دې هدیه ورته ولېږله. هدیه کې څه شی لېږلی دی؟ په دې کې قرآن او حدیث صراحتاً څه بحث نشته دی، لیکن تاریخونو کم چې تفسیر قرطبي نقل کړي دي، مختلف اقوال نقل کړي دي اسرائیلي تاریخونه. په هغې کې دا دی چې په دې کې کافي مقدار کې د سرو زرو خښتې موجودې وي. د دغې نه علاوه سل پکې غلامان دي، سل پکې وینځې دي، او دغه غلامان چې کوم دي نو دغې ته د زنانو کپړې اچولې شوي دي او زنانو ته د نارینهو کپړې اچولې شوي دي. د دوی سره یو خط هم ورسره دی چې په دغه خط کې څه ډېر سوالات هم لیک دي چې دغه سوالات به سلیمان علیه السلام ته وړاندې کړي چې دی جوابونه کولی شي که نه شي کولی. دا د دغې بلقیس د هدیو او تحفو خلاصه شو. تاریخونو دا هم ذکر کړي دی چې کله دا تحفې دوی رالیږلې نو دې تحفو خلاصه دا وه چې سلیمان علیه السلام په پیسو باندې واخلي او د پیغمبري د کم اسلامي دعوت چې ورکړی دی هغه دعوت نه وغواړي. دا د دوی مقصد و. او دغه خبره سلیمان علیه السلام ته مخکې د وحی په ذریعه باندې معلومه شو چې کسان را روان دي، دومره مقدار ورسره سرمایه ورسره دومره غلامان او وینځې دي، او د دوی مقصد دا دی چې تا په پیسو باندې مطمئن کړي کم دعوت چې تا ورکړی د هغې نه دې وغواړئ. نو سلیمان علیه السلام د وړاندې نه پیریان او دغه شان انسانان تمامې لښکرې راجمع کړلې او دې ته یې هدایت ورکړل چې تقریبا کم بادشاهي کم دارالخلافه چې ده د دغې نه واخله په 300 میله کې تاسو به د سونا خښتې وغوړوئ، د دې نه به روډونه جوړ کړئ، سړکونه جوړ کړئ، دا به وغوړوئ. چې کله د سونا خښتې مو تاسو وغوړولې د روډونو کې لارو کې په دغې باندې به د پاسه ځناور وتړئ، اسونه قیشره پې وتړئ چې په دې باندې غوشیان متیازې ښې وکړي چې دې خلکو ته پته ولګي چې موږ د دنیا د صاحبیت نه ورکوي. موږ ته اسلامي نظام او اسلامي احکام دومره ګران دي چې د هغې په مقابل کې موږ سونات او دنیا ته هېڅ درناوي په نظر باندې نه ګورو او دغه ځناور هم پې تړلي دي، تاسې یې نه چې متیازې پې کوي. بیا د هغې نه دغه دستې نه وروسته چې کوم دی نو بیا د پیریانو ډلې ولاړې وي، د پیریانو لښکرې ولاړې وي، د هغې نه بعد د انسانانو لښکرې ولاړې وي کوم چې جنګي خلک، بیا د ځناورو ځان له ډلې ولاړې وي، د مرغانو ځان له ډلې ولاړې وي. یو ښایسته غونې استقبالیه انداز یې وله جوړ کړو او د هغې نه بعد د کسان رالو. فلما جاء سلیمان، هر کله چې راله سلیمان علیه السلام ته دغه هدیه راورسېده، قال نو سلیمان علیه السلام ویل اتمدونني، آیا تاسو زما سره امداد کوئ بمال په مال سره، پیسې هم راوړي دي، سونا هم راوړې ده. فما آتانی الله، نو هغه چې الله را کړي دي خیر ډېر غوره دي مما د هغه څه نه آتاکم چې تاسو له درکړي دي. کوم څه چې الله ما را کړي هغه ډېر ښه دي هغې نه چې کوم یې تاسو له درکړي دي. یعنې ما ته دنیاوي وسایل او مال دولت هم تاسو نه ډېر را کړی دی، په غټه پیمانه را کړی دی، او مال د آسماني دین او شریعت هم را کړی دی، تاسو سره هغه بیخي د سره شته دی. نو ما سره چې کوم څه موجود دی هغه تاسو سره نشته، دا مطلب یې شو. تاسو به دې خبرو باندې ما مطمئن کولی نه شي. بل انتم بهدیتکم تفرحون، بلکې تاسو په خپلو هدیو باندې په خپله خوشحاله شئ، ځان سره یې یوسئ، خوشحاله پې شئ. ځینې تاریخونو دا هم لیکلي دي، اسرائیلي تاریخونو، چې دا کسان راله او په دغه لارو باندې راله او د سونا د روډونه یې ولیدل او چې په دغې باندې ځناور د پاسته ولاړ دي او په دومره زیاته پیمانه باندې خښتې لګېدلې دي، نو هغه خښته چې دوی په بوجو کې راغستلې په هغې باندې وشرمېدل، یوې غاړې ته یې پټې کېښلې چې دا خو د ښکاره کولو نه دي. په دومره بادشاهۍ کې په دومره صلاحیتونو قوتونو کې زموږ دا قصې دا ښکاره کول دا شرم دی، یو غاړې ته کېښودلې.
البته د هغې کم خطونه متونه او سامانونه چې وو او کومې وینځې وي هغوی راله سلیمان علیه السلام سره یې ملاقات وشو دغه غلامانو وینځې دغه راوستلی شو او دغه کم چا چې سربراهي د دې کوله هغوی راله سلیمان علیه السلام سره یې ملاقات وشو نو سلیمان علیه السلام ورته وویل چې ما ته پته ده تاسو سونا راوړې ده دومره مقدار خښت هم راوړي دي دا وینځې غلامان دي او ما دره دې نه خبر یم خو دا څیزونه تاسو ځان سره واخلئ په دې باندې ځان له خوشحاله شئ کوم څه چې الله ما ته راکړي دي ډېر زیات دي هغه پوره دي د هغې نه بعد یې خط کلاب کوم خط چې بلقیس لیکلی و سلیمان علیه السلام ته کوم سوالات پکې ذکر و هغه ټول سوالاتو تفصیلي جوابونه یې بیرته په کاغذ کې ولیکل او دوی ته یې واله کړه